نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدہ پارا نمبر 6 رکو نمبر 11 آیت نمبر 78 خلاصه در رکو پس تاغین لفظی ترجمه د بنی اسرائیل زوال د هغه ورځې نه شروع شو کله چې هغوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښودو. کله چې بنی اسرائیل ګناهونه شروع کړه کفر شروع کړو رب العالمین په جبه د حضرت داود حضرت عیسی اور حضرت مریم په دوی باندې لعنت وکړ. د مدینه المنوره منافقینو د مکه المکرمه د مشرکینو ملګرستیا شروع کړه. رب العالمین خپک او ځان د عذاب مستحق وګرځول. کچری دوی ایمان راوړی وي په الله باندې د الله پر رسول باندې نو دوی بچریم د کفارو سره دوستانه نوې کړي نه به ور سره تعلق جوړ کړي وي. ځکه د رب حکم داده چې تاسو د مشرکینو سره د کفارو سره د یهود او نصارا سره د زړه مینه او محبت مکوي تعلق ور سره مجوړوي. مسلمانانو د پاره د ټول نه لوی دشمن په انسانانو کې هغه یهود دي. دویم نمبر بیا مشرکین، دریم نمبر کې نصارا دي او هغه دعوه ده کې موږ د مسلمانانو سره مینه او محبت کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا لعنت کړي شوی دی په هغه کسانو چې کفر کړي دي من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا د اولاد حضرت یعقوب علیه السلام على لسان داود پجبا د حضرت داود علیه السلام وعیسی ابن مریم او پجبا د حضرت عیسی ازوی د حضرت مریم دے. ذالک دا لعنت د الله د رحمنا محروم کړي شو. وجہ یاغوی کفر اختیار کړو د رب العالمین نافرمانیان شروع کړي. بما عصوا نافرمان شو دوی وکانو او ادوی یعتدون تجاوز کون کې د حقنا اوریدون کې د حقنا. دلته بل ناکار صفت د دغه بنی اسرائیل بیانی او د دغه وجنه د دوی زوال شروع شو. هغه ناکار صفت د دوی داده د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نکي. کانو ادوی لا یتناهونا یو بل نمن کولو عن منکرین د هغه گناه نه فعلوه چې کولا بی پکار دادا. کله د یو مسلمان مخې ته ناروا کار کیږي چې الله او د الله رسول په خپکیږي او الله د قوت او طاقت ورکړي پلاستی منه اوچته درجه داد. کچرته داسې نشي کولای. دویم نمبر کې وعظ نصیحت دی ورته کچری دا هم نشي کولای کم از کم د هغه ناکاره کار سره دی پرړه کې بغض وساتي. بغض به د ګناه سره وی دغه ګناهګار سره بنوي نو دوی به څوک منع کول نه د ګنا نه او کچرته منع به کو وعظ نصیحت به ورته کوو هغه به منع نشو نو بیا به ور سره دوی ناسته پاسته کوله تعلق به ور سره ساته. نن زموږ د مسلمانانو دغه حالات نو لہذا که یو سړی دا غواړي زما د پاره د صدقې جاریه وګرځي یو سړی دا غواړي چې زما د پاره د نیکو میټر سٹارټ شي چاهي زه دنیا کې یم یا نه نو بهترین طریقه خولي طریقه ځان داعی جوړول پکار. دعوت ورکول ول صفت ځان کې پیدا کول پکار. استاد وجنه یو کس ته هدایت میلاو شو الله طرف ترغه اسلامي قبول کا قران شروع کو قران زکه په قران عمل شروع کو نو دا استاد پر کم غټه ده. لبئس خامخ ډیر بد ما هغس کانو يفعلون دوی بکول نو تاسو مکوئ. داسې د هغوی زوال شروع شو د دغې نه داسې نستاسو زوال شروع شو. د منافقینو ناکاره صفت بیاني. رب العالمین فرمایلی داو چې تاسو د کفارو مشرکینو سره تعلق مساتئ زړه مینه محبت ور سره مکوئ. او دغه مدینه منافقین دوی به د مکی د مشرکانو سره تعلق ساته محبت به ور سره کاو نو د هغوی د پاره تخویف دی. تراوینی بت کثیر منهم ډیر د دوی نه یتولون الذین چې دوستی به کوي د هغې کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی دی. دا یاد ساتئ چې د هر مجلس اثر وي
ناکار مجلسونو نا د ناکار خلقو نا ځان اوساتئ. لبئس خامخا ډیر بد دی ما هغه څه قدمت لهم مخکې لیږلي دي د ځان دپاره انفسهم نفسونو د دوی. کله چې یو انسان عمل وکي دا عمل د لاړ که ښه عمل وي او که بد وي د ده دپاره په عملنامه کې ولیکلی شو. د دې جزا او د دې سزا به د قیامت په ورځ میلاوي. ترغیب د دې طرف ته د ناکاره اعمالو په ځای باندې ځان دپاره ښه اعمال ولیږئ چې سبا پې هلته خوشحالی. ان سخط الله دا چې غضب کړی دی الله علیهم په دوی باندې الله پې غصه شوی دی الله تې خفه شوی دی. وفي العذاب او په عذاب کې به وي هم دوی خالدون همیشه. کچری دوی ایمان لرلی په الله باندې د الله په نبی باندې په قرآن باندې نو ګورې دوی به د کفارو د مشرکینو سره تعلق نه ساتلی دوستانه به ورسره نه کولی مینه محبت به ورسره نه کولی. ولو کانو کچری دوی یؤمنون ایمان لرلی بالله په الله باندې والنبی او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. دلته نبی نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوي دي الیه دتا هغه قرآن دی او که احادیث ځکه یو وحی مطلوع ده او بل غیر مطلوع. متخذوهم نو نه به وی نیولې دوی کافرانو لره اولیاء دوستان ولکن لیکن کثیرا منهم ډیر د دوینا فاسقون فاسقان دی. د مسلمانانو د پاره د اهل اسلام د پاره د ټولو نه لوی عداوت دشمنی بغض کینا چې رچا په زړونو کې دانو هغه یهود دي. دویم نمبر کې مشرکین دي او په مینه محبت کې بیا د دوی په مقابل کې نصارا دا مسلمانانو ته نږدې. لتجدن خامخا بیا بممی اشد الناس ډیر سخت د خلقنا عداوتا په دشمنی للذین د هغې کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی مؤمنان دي مسلمانان دي اهل اسلام ولدي د دوی سره دشمنی د دغه کسانو د عقیدې او د نظریې د وجې نه ده. چرته هم دا د مسلمانانو خیرخوان نشي کېدی. الیهود یهودیان دي والذین او هغه کسان دي اشرکو چې شرک یې کړی دی یعنی مشرکین دي. ولتجدن او خامخا بیا بممیت اقربهم ډیر نږدې دی خلقنا مودتا په محبت مینه کې للذین د پاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی الذین هغه کسان دي قالو چې وایي انا یقینا منګه نصارا عیسایانیو دعوه دا کوي چې موږ د عیسی علیه الصلاة والسلام منون کیو. ذالک دا پدی وجه بان منهم بشکا اشتده بازی په هغوی کې قسیسین عالمان علماء حق هغوی دین اسلام قبول ورهبانا او درویشان بزرگان پیران وانهم او بشک دوی لا یستکبرون لوی نکی غرور نکی تکبر نکی د ایمان قبلولنا د اسلام راوړلنا اسلام قبلی ایمان راوړي. د رب العالمین په خصوصي فضل کرم توفیق سره شپږم سپاره د هغې تلاوت لفظي ترجمه او مختصر تفسیر اختتام ته ورسېدو. زمونږ پوره کوشش دا وي چې تلاوت هم د غلطیانو نه پاک لفظي ترجمه هم او تفسیر هم او بیا هم انسان کمزوری دی چاته چې کومه غلطي په نظر باندې راشي یا پوهه شي په هغې که هغه په تلاوت کې که لفظي ترجمه کې او که تفسیر کې یا دغه شانتې احکامو کې وي نو ضرور موږ خبروئ انشاءالله موږ به د هغې غلطۍ اصلاح کوو او تاسو زموږ سره اوسئ درسونه ټول یاد ساتئ او د دې نه فایده واخلئ. واخر دعوانا ان الحمدلله.